محترم مسلمانان، نن د ټولو نه طاقتوره وظیفه د طاقتورینو وظیفو نه یو وظیفه ده د سورة فاتحې. ډیره مبارکه، ډیره پاورفل، ډیره تیزترینه وظیفه ده او حاجی عبدالوهاب رحمت الله علیه به تاسو پیژنئ، کو نه پیژنئ نو خیر دی، مې پیژنئ، خو دا وظیفه انشاءالله وکړئ. وسانه د 2 مرتبه ده، 2 وارې سورة فاتحه ویل د محترمو، خو طریقه یې لږه مختلفه ده او سورة اخلاص ته مو سره وایي. غونډ په ټوټله 15-6 منټه 2 منټه ټیم لګي. په دې 15-6 منټو کې انشاءالله چې الله جل شانه ستاسو حاجات، ستاسو مقاصد، ستاسو پریشانۍ، ستاسو غمونه، ستاسو دردونه، ستاسو فکرونه، ستاسو مشکلات الله جل شانه آسان کی. ځکه سورة فاتحه دا یو عظیم سورت دی. د غونډ قرآن خلاصه سورة فاتحه ده او د غونډ سورة فاتحه او د قرآن خلاصه څه ده؟ دا بسم الله الرحمن الرحیم د علماء ذکر کړي دي. نو لکه هغه موږ وایو که نه، یو مثال موږ ذکر کوو، په کوزه کې مو سمندر بند کړی دی، نو دا خو د کوزې او د سمندر خبره ده او دا د الله تعالی د کلام خبره ده چې دا ډېر غټ کلام دی، ډېر وسیع پیمانې سره الله تعالی زموږ د هدایت دپاره، زموږ د حاجاتو دپاره، زموږ د مشکلاتو دپاره، موږ ته د سیده لار ښودلو دپاره الله جل شانه دا عظیم کتاب په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړی دی. او دغه عظیم قرآن کې به یو عظیم سورت د سورة فاتحې دی. نو دې سورت باره کې راځي محترمو چې دا څوک ووایي د خپلو حاجاتو دپاره، د خپلو مشکلاتو دپاره، انشاءالله الله جل شانه به د انسان حاجات، مشکلات، پریشانۍ، غمونه ختموي. چې څومره لوی لنوی ولې نه وي او اسانه هم د سورة فاتحه هر انسان له ورځي. کو معذوره دی هغه له هم ورځي، کو صحتمند دی هغه له هم ورځي، کو دغه رنګې بیمار دی نو هغه له هم سورة فاتحه ورځي. نو چې هر انسان له سورة فاتحه ورځي نو بیا هر انسان له دا وظیفه کول پکار دي. زما د اواز چې کم خلک اوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېر معزز و محترم او قابل قدر مسلمانان، رونو خویندو، مسافر، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې، هیوادونو کې دي، خصوصا د خوږ افغانستان، الله تعالی د هغې مسافر له ډېرې خوشحالۍ ورکړي. د پاکستان د هر مسلمان ملک چې دی، الله تعالی د ټولو مسلمانانو حامی او ناصر مددګار شي. الله تعالی مو په خوشحالو باندې ډېر خوشحاله که او د الله تعالی مو د خفګانونو پریشانونو په امن کې که. محترمو سامعینو، نن زمونږ وظیفه د سورة فاتحه ده. سورة فاتحه ده او ورسره سورة اخلاص دی او دا هر انسان له ورځي، غټ لم ورځي، بالغ لم ورځي، نابالغ لم ورځي، زنانه هم کولی شي، نارینه هم کولی شي، هر وخت یې کولی شي. خو اسانه وظیفه ده، خو دا به تاسو په دې ترتیب سره کوئ. ګوره کله چې د انسان په سر باندې درد راشي، په سر اسان مثال دا واورئ، نو هغه انسان پینډال ګولۍ خوري یا ریلیف ګولۍ یا وغیره نور ټبلټ استعمالوي د خپل درد دپاره. صحیح شوه؟ نو دی چې کله دا ګولۍ خوري که نه، نو دا ګولۍ एकदम فورا کار نه کوي. فورا کار کم از کم نیمه ګنټه یا 40 منټه رو دا خپل اثر ښکاره کوي. صحیح شوه؟ یا ته یو بل بیمار یو ډاکټر له لاړ شي چې یو پینډال ګولۍ ستا په نیمه ګنټه کې سر نشي ښه کولی، نو محترم وظایف خو د الله تعالی پکې ډېر طاقت دی. بېشکه الله تعالی کن فیکون ذات، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. الله تعالی فرمایي چې د یو کار اراده وفرمایمه نو هغې ته هم کن فیکون موجود شي. دا خو د الله تعالی د ذات خبره ده محترم، او هغه زما ستاسو د اعمالو، زما ستاسو د وظیفې د اخلاص پورې خبره ده. نو انشاءالله چې الله تعالی به زما ستاسو حاجت پوره کوي، بهترین حاجتونه هم الله تعالی پوره کوي. صحیح شوه؟ دا وظیفه به تاسو محترم مسلمانانو داسې ترتیب سره کوئ چې ګوره داسې ځای کې به دا وظیفه کې چې ځای هم پاکي، جسم دې هم پاکي، کپړې دې هم پاکي. صحیح شوه؟ او په اوداسه کې هم وي. 4 څیزونه دي، ځای پاک، بدن پاک، کپړې دې هم پاکي وي او اوداسه کې وي خشوع حضور سره. دویم نمبر دا چې په دا په اخلاص سره کې، په یقین سره، پوره توجه سره، پوره دهان سره چې الله تعالی ما اوري، زما اینی زما دا حاجت الله تعالی پوره کوي. او بل دریم نمبر ټافک چې دی محترم مسلمانانو، دې طریقې سره بیا کوئ چې تاسو په یو ځای کې کینئ، هر ځای کې چې کینئ هر ټایم یې کوئ، دا پکې نشته. نو 3 پیرې به درود ابراهیمي وي. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. 3 پیرې دا وي، صرف 3 کارته.
د هغې نه پس چې دی محترم مسلمانانو تاسو به 3 پیرې سورت فاتحه ووایئ ها 3 پیرې سورت فاتحه خو هره پیرې سره به سورت فاتحې سره به بسم الله وي هداسې بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین تر ولا الضالین پورې به وي ها بیا به 3 پیرې سورت اخلاص وي هو بسم الله به دې سره هم هره پیرې بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صحیح شو 3 پیرې به دای سه هم یعنی بسم الله سره به 3 پیرې سورت 3 پیرې درود ابراهیمی 3 پیرې سورت فاتحه 3 پیرې سورت اخلاص خو سورت فاتحه او سورت اخلاص سره بسم الله الرحمن الرحیم وای دینه پس بیا 3 پیرې درود ابراهیمی وې دی وظیفه ختمېدو نه پس صحیح شو دا وظیفه مسلسل تاسو یو سلوي خورځ کوي ها نو ټیم به دون نه لګی ځان له ټیم مقرر کا وې د مازیګر مونږ د پس په کوم د ماسپخین به کوم هر ټیم چې دی دغه ټیم د پس دا وظیفه کوم ان شاء الله الله تعالی به زما حاجات مقاصد پریشان